زوای مجد خپل یو ذاتی خبره نه آغاز کول غواړم او مذهبم درکی نو لږ پاسانه باندې به سره پوه شو. حاضرینو په 2009-10 کې زه په حرم شریف کې د طواف نه بعد د 2 رکعاتو نفل نیت مو تړلو. الله پاک دې قبول منظور کړي. د پوهې د پاره رس کومه، نور ما څه مقصد نشته. ما داسې یو پټکی والی و او زما د پټکي چې کومه ټوپۍ وه په دغې سر باندې په دغې چت باندې د نعلین شریف یو نقش جوړو، دغسې لکه څنګه د باچا سي مبارک په سر دی. یو نعلین شریف په بره په جوړو شکل جوړو. ما تحیاتو باندې ناستم، یو صاحب راغی او دا سر د پاسه یې کیمره ونیو او تصویر یې ویستو. سلام وګرځولو نو 2 کسان شاته ولاړو. یو جالي ټوپۍ په سر وه، ښایسته سنتو برابر سړی و، او یو دا سیندی ټوپۍ په سر وه، هغه هم د شریعت برابر سړی و. ما ته وایي چې تاسو نه مې اجازه وانغسته او په دا سر باندې چې کومه ټوپۍ ده پټکی د والی او پټکي کې کومه ټوپۍ ده پاسه په نعلین شریف دی، د دې تصویر مو وویستو. ایجاد مو وانغستو خو خفه شوی خو به نه. ما ورته ما صاحبه نه یم خفه شوی، خبره نه ده. چې ښه جي نو بیا مونږ لږه یو پوښتنه کولی شو. ما چې اوکې صاحب، چې پوښتنه دا ده چې دا کومه ټوپۍ تا په سر کړې ده، پټکی د ترېنه والی دی او په دغې ټوپۍ د سر د پاسه نعلین شریف نقش جوړ دی، آیا داسې ټوپۍ پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په سر کړې وه؟ ما چې نه. چې داسې ټوپۍ اصحابه کرامو په سر کړې وه؟ ما چې نه. چې داسې د نعلین شریف ټوپۍ امامانو په سر کړې وه؟ ما چې نه. ای جناب نو بیا خو داسې معلومیږي چې عالم هغه وخت کې زه طالب وم. افتا کورس مو کولو فیصل آباد نه. چې داسې لګي چې ته به عالم وم، ما چې عالم خو نه یم، طالب یم، خو ما چې خدمت وایم. چې کم کار چې نبی علیہ السلام نه وي کړی نو هغه خو بدعت دی. کم چې صحابه نه وي کړی هغه خو بدعت وي. کم چې امامانو هم نه دی خوښ کړی نو بیا خو خبره خلاصه شوه چې نه پیغمبرانو کړی، نه صحابهو کړی او نه امامانو دا ټوپۍ په سر کړې ده. نو موږ خفه کېږو په تا باندې چې دا ټوپۍ د نعلین شریف والا مه په سره وه، بدعت ته. ما ورته ما صاحبانو اول به تاسو ته دا ووایم چې تاسو عالمان که عوام، دا دواړه کسان ولاړو. جی عالمان یو. ما چې د کم ځای چې د انډیا، ما چې دواړه عالمان ما چې که عوام یې بیا خو در سره بحث نه کوم، الله کور دی مخامخ. او که عالمان یم بحث در سره نه کوم، خو ځان به سره پوی کو په دې باندې چې تا ورته بدعت ویل نو په کم بنیاد ده ورته بدعت ویل. چې لنډ بنیاد هم دا ده چې بدعت وایي هم دې ته چې نبی پاک مبارک او اصحابه کرامو کم کار نه وي کړی، بس هغه بدعت دی. لہذا نبی پاک دا ټوپۍ نه ده په سر کړې، صحابه کرامو نه ده په سر کړې، تابعینو د نعلینو ټوپۍ نه ده په سر کړې، لہذا بدعت شوه. مشخصه ستا د تعریف مطابق چې ته وایې چې بدعت وایي هم دې ته، نو ستا د تعریف د بدعت مطابق به زه تا نه پوښتنه وکړم چې دا کومه یو جالي ټوپۍ اچولې وه او بله سندۍ ټوپۍ اچولې وه. ما ورته ویل ما چې دا کم چې تاسو جالۍ ټوپۍ او سندۍ اچولې ده دا نبی پاک صلی الله علیه وسلم داسې جالۍ ټوپۍ په سر کړې وه؟ چې نه.
ما چې دا سندې ټوپې په سر کړې وای چې نه، چې صحابه کرام په سر کړې وای چې نه، ما تابعینو په سر کړې وای چې نه. نو ما ورته ما چې ستا د بدعت د تعریف مطابق خو بیا تام بدعت په سر کړې، تا هم بدعت په سر کړې. چې نه جی مونږ د ستا غم کوو، الفاظ داو حرم شریف جینا مونږ سره ستا غم دی. ما ورته ما چې ډېر عظیم ترین انسان نه چې د ما غم در سره شته او خپل غم در نه هیر دی، زما د بدعت غم در سره شته او خپل د بدعت په سر دی. یا خو د خپل بدعت هم کوز کا او یا د ما خپل بدعت هم پرېږده. नाराय तकबीर, नाराय तकबीर, नाराय रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत. حاضرینو، دا صداسی یو سو خبر ما شوی یو دو عالمانو سره. اتفاق خبر داوا باچا سے مبارک چې کله مدینه منوره شریفه د حضور د در سلامه ته حاضری نصیب شوا، نو مسجد نبوی شریف باب جبریل نه چې بهر شي نو هغه طرف ته جنت البقی شریف ته الله پاک دې مونږ سلامونه نصیب فرمایي. مازیګر ټیمو چې هلته اتفاقی غونې خبره رسکو ما بچ دا خبره باندې ځان پوهې کې چې کم د ما مشاهدات دي، امید لرم چې د ما په ټولو خبره باندې به اسانه طریقه باندې پوه شي. اتفاقیاتو مازیګر ټیم کې د جنت البقی شریف د سلام نه راکوشم، یو دکان باندې نوتم، یو جوړ تسبیح ما اراده مو که چې یو جوړ تسبیح ځان لوالم. د عطر والی دکان ته دننه شوم، عطر او تسبیح ورسره څنګه دننه شوم، سلام وشو، کلام وشو. د خو ویل ما اوږه توبه مچوله و عربیانو لباسو، ما دی چې مرحبا بکم یا شیخ. بس پوه شم چې دام څوک اردو والا دی، زما غوندې ما ته ګوډه په عربي وایي. خو زه چې کله د هغوی سره زه وایم دا څیز فی الحال پرېږده جناب، نو هغوی ما ته وایي چې څه د پکار دی، اردو کې لګیا شو. ما ورته ما چې لږ یو څو افلانکې عطر وښایه، ډنګلي تسبیح وښایه. نو تسبیح او عطر یې راته وښودل. دې دوران کې و زه لا تسبیح وغیره چې کومه چې ما ته وایي چې صاحب اتفاق ته ګورئ جي، ما ته وایي صاحب دا پټکی د ډېر ښایسته والی. ما ته ما چې آو جي جی دا کومه نالین شریف ټوپۍ ده په سر ده، دا خو پیغمبر علیه السلام او اصحابه کرامو نه ده په سر کړې، نو بدعت نه ده. ولې چې کومه کیسه هغه ما سره حرم شریف کې شوه او مغه مدینه منوره کې ګنبد خضرا شریف ته مخامخ د عطرو د تسبیح په دکان کې د بل چا را سره لانجه شوه. ما ورته ما صاحبه خبره به سره اوږده نه، خو مقصد د څه دی چې هلته دا نعلین شریف په هغې باندې بد لګېدو، په تا باندې هم بد لګي. مقصد څه دی؟ جی نه دا خو بدعت دی. ما ورته ما زه ټیک شو. هغه دوه عالمان و سره خبرې ډېرې اوږدې ته شوې وې، خو په لنډه دا چې هغه په خپله جعلي بدعت په سره کړی و، یو یې سندی بدعت په سره کړی و. هغه خاموش شول. دغه صاحب ته ویل ما زما ټوپۍ خو بدعت ته دا به سمدستي کوزه کړم چې کومه سنت مطابق دی هغه ما ته وښیه به زه واخلم. خو دا راته ووایه چې دا کومې تسبیح تا را ځوړندې دي د اوښ د غاښ نه جوړې وې، د ابانوس لرګي نه جوړې وې، د قسمه قسم پلاستیکو د سپینو زرو نه جوړې وې.
ما چې دا کمې تسبیح چې ته خرڅوې دا خلک ولې اخلي چې د الله ذکر دپاره ما چې دا تسبیح نبي پاک صلی الله علیه وسلم استعمال کړي دي داسې تسبیح اصحابه کرامو استعمال کړي دي داسې تسبیح تابعینو استعمال کړي چې نه ما ورته ما چې صاحبه زه خو صرف بدعت په سرومه او ته نبی پاک مبارک په دربار کې د بدعاتو دوکان د وښکلی او بدعتونه خرڅوي جی ته خو خفه شوې ما چې خفه نه یم خبره در باندې بده ولګېده ما چې خفه نه یم بس راشئ حاضرینو زما دغه تمهیدي کلماتو کې د ستاسو ذهن د کلاوېدو دپاره ما د خپله د ژوند چې بعضو ځایونو کې ما په تېر کال باندې م ویلی